بسم الله الرحمن الرحيم. ويجب أن لا يكون أفعل مؤنثه فعلاء كأحمر حمراء ولا فعلان مؤنثه فعلاء كسكران وسكرا. دې سنت مصنف د جمع مذکر سالم په بوره کې څه فواید بیانوي. ٹھیک ده کنه؟ جمع صحیح متعلق یو فائدہ ذکر کوي. پوښي یعنی هغه اسم چې جمع صحیح یا جمع سالم جوړول غیر مقصود وي اب دوه خلنه خالي نه وي، یا به ذات وي یا به اسم ذات وي یا به اسم صفت وي یا به څه وي اسم ذات وي یا به اسم صفت وي. ٹھیک ده؟ کچره دا اسم ذات وي نو ادینا جمع صحیح جوړولو د پر درې شرطونه دي. ادینا به اعلی جمع مذکر صحیح جوړیږي چې د څه شرایط موجود وي؟ درې شرطونه موجود وي. ٹھیک ده؟ یو دا چې مذکر به وي، یعنی د دې اسم کې به تای تانیث نه وي، په دې کې به څه نه وي؟ تای تانیث به نه وي، نه ملفوظ او نه مقدر. نو مته چې طلحه به جمع مذکر سالم نشي جوړېدلی، او د عین به جمع مذکر سالم نشي جوړېدلی. ویلي ځکه چې طلحه څه شی ده؟ مؤنث. دغه تا مذکور ده، تای مؤنث تای تانیث پکې مذکور ده او په عین کې مقدر ده. نو دې ډول نه به جمع سالم به نشي جوړېدلی. پوه شئ؟ کپو نشو به دویم شرط څه دی وتا؟ هغه به عالم وي. څه به وي؟ عالم به وي. نو د رجل نه به جمع مذکر سالم نه جوړیږي. پوه شئ؟ اگر چې مذکر عاقل لا خو دې جمع مذکر سالم نشي راتللی. دریم شرط څه ده؟ دریم شرط دا ده چې د دې مسما به معقل وي. د دې مسما به څه وي؟ عاقل وي. ټیک ده کنه؟ یعنی دغه علم دا به داسې مسما دې پر استعمالیږي چې مسما به څه وي؟ عاقل به وي، ښه به د ذوی العقول نه وي. هغه چا نه وي؟ ذوی العقول نه وي. نو لهذا اعوج چې دی و اوس نوما ده، اعوج اسم نوما ده، اوس نوما ده، دې به جمع مذکر سالم نه جوړیږي. او کچره ده اسم صفت وي. ٹھیک ده کنه؟ لکه اسم فاعل، اسم مفعول وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ده؟ نو دې جمع مذکر سالم جوړولو لپاره شپږ شرایط دي. پوه شئ؟ یو دا چې مذکر عاقل به وي. دویم دا چې اسم صفت کې به تای تانیث نه وي، لکه علامتون وغیرہ. لکه شی علامتون وغیرہ. دریم شرط دا ده چې دا مونث صيغه صفت به دغه افعالو په وزن باندې نه وي، چېږي مونث د فعلا په وزن باندې څخه ایسه په وزن باندې لکه احمرو پر وزن افعلو، دې مونث د حمرا پر وزن فعلا روسی. هغه افعالو په وزن باندې وي، چېږي مونث د فعلا په وزن باندې سي. پوه شئ؟ لکه احمرو، لکه احمرو دا د افعالو په وزن باندې ده کنه، و دې مونث حمرا د فعلا په وزن باندې سي. نو دې جمع مذکر سالم صيغه به نه جوړیږي. دریم شرط وي تذکر چې فرق روشي په احمرو حمرا د اسم تفضیل سره. سره اسم تفضیل سره، لکه اضربونه اضربون ویلی شي، افضلونه افضلونه ویلی شي. پوه شئ چې فرق روشي سره اسم تفضیل سره. پوه شئ که پوه نه شئ؟ څلورم شرط دا ده چې دغه اسم صفت
دا به د هغې فعلان په وزن نه وي چې هغې مونث د فعلا په وزن مندر سي فعلا الف مقصوره سره اخر کې حمزه نشته ٹھیک ده پوه شوې پې هغې به هم جمع مذکر سالم نشي راتلی ښه پوه شوې ویلې دا ځکه چې دې فعلان فرق روشي د هغې فعلان سره چې هغې مونث د فعلانتون په وزن مندر سي هغې مونث په وزن مندر سي د فعلانتون په وزن مندر سي ٹھیک شوله پوه شوې که نه لکه ندمان دې غسر سي مونث ندمانتون سي نو ندمانون ویلی شي ندمانون ویلی شوی پوه شوې پې پنځم نمبر شرط څه ده په دې باندې پوه شوې چې دغه اسم صفت دا به د هغې فعیل په وزن باندې نه وي چې کوم په معنی د مفعول کې وي لکه جریح په معنی د مجروح هرسي جریح په معنی د مجروح هرسي شپږم شرط دا ده چې دا اسم صفت به د هغې فعول په وزن باندې نه وي چې په معنی د فاعل وي ٹھیک ده لکه صبور په معنی د صابر پوه شئ شپږم نمبر دا ده چې دا به د هغې فعول په وزن باندې نه وي چې د فاعل په معنی باندې رسي لکه صبور په معنی دی صابر رسي صبور په معنی دی صابر رسي دا ویلي داسې دي دا شرطونه وی ته ویلي دي ځکه چې فعیل او فعول داسې دوه وزنونه دي چې دا مذکر او مؤنث دواړو کې برابر دي رجل صبور هم ملی شي و امرأة صبور هم ملی شي رجل جریح هم ملی شي و امرأة جریح هم ویلی شي نو ځکه دې جمع مذکر سالمه نشي راتلی په دې پورې پوه شوې او دا اخري څلور شرطونه دا په کتاب کې موجود دي خو پوه نه شوې وګورئ ته ويجب ألا يكون أفعل مؤنثه فعلا كأحمر حمراء نو صرف د څلور شرطونه د اخري ته ذکر کړي ٹھیک ده کنه کچره اسم صفت وی و د غینا تو جمع سالم جوړول مقصود وی ٹھیک ده کنه مو ته شپږ شرطونه بیان کړو کنه او مصنف په کسب د اخري څلور ته بیان کړي دي مصنف تخیری څلور بیان کړي دي لکه وګورئ وتا ويجب الله يكون فعل مؤنث فعلا كأحمر حمراء ولا فعلان مؤنث فعلا كسكران وسكرا ولا فاعل بمعنى مفعول كجريح بمعنى مجروح ولا فاعل بمعنى فاعل كصبور بمعنى صابر ويجب حذف نونه دې ځنه وبله پیدا بینوي چې کچره د جمع مذکر سالم اضافت وشي بلې کلمې ته نو دینه بنون غرزولې شي دینه بنون غرزولې شي پوه شئ نون حذف کول دینه واجب دي نون حذف کول دي چی دي واجب دي پوه شئ ویلې ځکه چې نون جمع سو پورې دي جمع مذکر سالم څخه لګیدلې وي نو ترغه پورې دا اسم تام ده اسم تام ده او اسم تام اضافت نه کیږي نو نون به ته وګورځو چې تامیت څه شي ختم شنو اضافت وي شي پوښ نو يجب حذف نونه بالاضافه له مسلم ومصر ومؤنث وهو ما الحق باخره الف وتاء نحو مسلمات په دې عبارت کې مصنف د جمع مؤنث سالم جوړولو طریقه تخیل ٹھیک ده نو مصنف یې چې جو مؤنث سالم خو هغه د چغې په اخر کې الف او تا وي هغه په اخر کې الف او تا وي وزن کدي سره دغه عبارت ولګي کنه ما الحق باخره الف وتاء ليدل على ان معه اكثر منها نو دا ډیر خوي ٹھیک ہے کنه همو خیال مطابق
ځکه جمع پورا تعریف څه و الته دا و کنه جمع مذکر سالم نو جمع مؤنث سالم سم چې دغه عبارت ولګي کنه نو دا ډیر خوي چې تاسو کتل نه خو مو خیال مطابق ٹھیک ده کنه پوښه اوس جمع مؤنث سالم دا به دوه خل نه خالي نوي یا به اسم صفت وي یا به اسم ذات وي که اسم صفت وي نو به دوه خل نه خالي نوي دې به مذکر وي یا به نوي کچره مذکر وي نو هغه پر شرط دادا چې د دې د مذکر جمع به په واو او په نون سره وي یعنی د دې د مذکر بم جمع مذکر سالم صيغه موجوده وي لکه مسلماتون دې مسلماتون ده کنه مسلماتون دې مذکر مسلمون دا نو مسلمون جمع په واو په نون سره شته مسلمونه نو ټیک ده نو د دې مناسب جمع په لپاره پتاس کړتلای شي مسلماتونه پوښ په کچره کوم اسم نه ته جمع مؤنث سالم جوړول غواړي او دغه اسم صفت وي او دې مذکر نوي نو دې جمع مؤنث الف او تاسرا رول پر شرط دادا چې دې مؤنث بیتانه خولي نوي پوښي دې مؤنث بیتانه خولي نوي لکه حائز او حامل دې به جمع مؤنث سالم نشرتلای ویلي ځکه چې حائز او حامل دغه تا نشته اگر چې مؤنث پر استعمالي د الفاظ او دې مؤنث کې تا نشته دا نو چې تا نشته نو لہذا دې به جمع مؤنث سالم نه جوړيږي حائزات او حاملات به نشي ویلای خو شو حائزات او حاملات به نشي ویلای ځکه چې دې جمع سر سي حوائز او حوامل ارسي دې جمع سر سي حوائز او حوامل ارسي نو دې به جمع مؤنث سالم نه جوړيږي دې جمع مؤنث سالم البته خائزاتون او حاملاتون دې جمع ورسي اڅه ده حائزات او حاملات ده حائزات او حاملات ویلي زکه پوښوي حائزاتون او حاملاتون جمع مؤنث به قالب په پتاس کرسي ویلي ځکه چې د په مؤنث کې تاشتا ده دا د مؤنث د صفت ده د اسم صفت ده چې د مؤنث ده او تا پکې شتا ده مؤنث ده او تا پکې شتا ده عمومي چې کله دی و اسم نه ته جمع مؤنث سالم جوړول غواړي و اسم صفت وي او مذکریم نوي نوغه د پر شرط د پکې تای تانیث بوي دې پر شرط چې څه پکې تای تانیث پکې وي نو په حائزاتون او په حاملاتون کې تای تانیث شته دا پوښه سرګنده حائزاتون ټیک ده کنه او حائز او حامل دې به جمع سالم نرسي ویلي ځکه چې په حائز او حامل کې تا نشته تای تانیث نشته نو چې تای تانیث نشته نو لہذا دې به نه ورسي ویلي وجه څه ده ځکه چې التباس رو نشي دی حائز او دی حامل دی اغي صيغو سره چې په کوم کې تاشتا ده التباس رو نشي دی حائز او دی حامل دی حائزاتون او دی حاملاتون سره چې په کوم کې تاشتا اوس که دی حاملاتون جمع او حائزاتون جمع اغم حاملات درسي او حائزات درسي او دی حائز او دی حامل جمع حائزات او حاملات روشي نو پته بند لګي چې دا دی حائزاتون جمع ده او کدی حائزون جمع ده دا دی حاملون جمع ده او کدی حاملاتون جمع ده پوښی بګره التباس برسي پمینس کی سبرسي نو دا التباس نه بچ کېدل دی پورا دا مطلب دا پته بنګي دا خالي عن التا ده او کا ماتا دی پورا جمع ده یکمی صيغه جمع ده حائز او حائزه کې فرق ده حامل او حامله کې فرق ده حائز هغه خزي ته ویل شي چې بالغ وي
حیض ارتلای شي اگر چې بالفعل حیض نه وي او حیضه هغه ښځې ته ویلی شي چې بالفعل حیض وي پوه شئ حامل هغې ښځې ته ویلی شي چې بالغه وي حامله کېدی شي صلاحیت یې پکې او حامله هغې ښځې ته ویلی شي بالفعل څه وي حامله وي پوه شوې اوس که چیرې هغه اسم چې تتې جمع مؤنث سالم جوړوي غیر صفت وي مطلب چې اسم ذات وي څه وي غیر صفت یعنی اسم ذات وي نو هغې الف و تا سره جمع مؤنث ورتللی پوره هېڅ شرط نشته بغیر د شرط نه جمع مؤنث سالمه جوړېدلی شي پوه شوې لکه هندن هندات پوه شوې طلحتن طلحات وغیره وغیره ٹھیک شو وګورئ ته ومؤنث وهما الحق باخر هغه چې په اخر کې لګیدلې وي الف او تاء الف او تاء نحو مسلمات وشرط ان كان صفه وشرط دا چې جزاء صفت وي وله مذکر نه پر مذکر وي نو یکون مذکره قد جمع بالواو نو دې مذکر بداسي وي چې جمع برغلي وي په واو سره او نون سره نحو مسلمون وان لم يكن له مذکر کچې دې مذکر نه فشرط الله يكون مؤنثا مجردا عن التاء نو دې مؤنث مجرد عن التاء نه كالحائز والحامل وان كان اسما کچې دا اسم غیر صفت غیر صفت نو جمع بالالف والتاء نو دا جمع کول شي په الف او تاء سره بلا شرط بغیر د شرط که هندات وغيرها ترجمه د هند والمكسر صيغته في الثلاثي دا مکسر به یا ثلاثي وي یا به زائد الثلاثي وي ٹھیک ده کنه که ثلاثي وي نو دې پر څه قاعده او کلیه نشتا پوه شئ دا به سما سره تعلق وي څه سره تعلق وي سما سره تعلق وي مو د عربونو سره ګورېدلې جمع هغه سه جمع به ویایو ٹھیک شو لکه رجال د رجل جمع ده افراس د فرس جمع ده فلوس د فرس جمع ده ٹھیک ده ودري وړ ثلاثي دي رجلم ثلاثي ده فرسم ثلاثي ده او فلسم ثلاثي ده خو جمع سره غلي درول بدل راغلي رجال بدل ده بدل وزن ده افراس بدل وزن ده فلوس بدل وزن ده او وزن پکې متشویم ده دی واحد بنا پکې موتم ده ٹھیک شو کنه او فی غیر ثلاثي او کچر دا غیر ثلاثي نو دی وزن ما همیشه د پر د فاعل یا د فاعلیل په وزن مندرسي د قیاس ده دی په دغه دوه وزن خوځ دي فعالل او فعالیل دغه وزن باندې برسي وګورئ ته والمکسر صيغته في الثلاثي والمکسر صيغته صيغه دي په ثلاثي کې کثیر تو ډېر دي تعرف بسما پیندل بشي په سما سره کارجان مفرز او فلوس او في غیر الثلاثي او په غیر الثلاثي کې على وزن فعال وفعاليل قياسا اي من القياس كما عرفت في التصريف اجداته په صرف کې ویلي دي مونږ ثم الجمع ايضا على قسمين به چې لکه جمع په دوه قسم نورم ده یو جمع قلت ده بل جمع کثرت ده ٹھیک ده کنه په دې عبارت کې ته مصنف د جمع نور دوه قسمونه بیانوي د قلت او د کثرت په اعتبار سره د قلت او د کثرت په اعتبار سره په دوه قسمه ده یو جمع قلت ده بل جمع کثرت ده جمع قلت څه ته ویل شي هغه جماعت چې د 10 یا د 10 نه په کم افراد باندې دلالت وکړي هغه ته جمع قلت ویل شي او دې پورا شپږ صيغې دي شپږ وزنونه دي په دغه وزنونو باندې به جمع قلت روسي اي کول افعل ده لك اقلب دویم افعال لك اقوال دریم افعله لك اعمله وصلرم فعله لك غلمه او جمع مذکر صحیح لکه مسلمون بغیر د الف لام نه او جمع مؤنث سالم بغیر د الف لام نه لکه مسلمات دا ټول جمع قلت ولسیږي دي پوه شئ ثم الجمع ايضا على قسمين بیا جمع په دوه قسمه ده جمع قلت جمع قلت او ما يطلق على عشرة فما دونها چې اطلاق کیږي د په 10 یا 10 نه په کم باندې وابنيته او دي صيغه افعل وفعال وفعله وفعله وجمع الصحيح او د جمع دوی صحیح دوی صحیح بدون اللام كزيدون ومسلمات وجمع كسرة وهو ما يطلق على ما فوق العشر جمع کثرت څه ویل شي چې د 10 نه په بره باندې دلالت کوي
پوشي وغا وابنيتهما على هذه الابنيه و دې شپږو صيغونه علاوه د شپږو وزن علاوه نو ټول وزنونه د جمع کثرت وزنونه دي بس ها وابنيته اوزان مونږ وکړو ابنيته دي اوزان بس